بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د وطن پال یوت چې کوم صوبایي چیرمن دی قاضي صاحب راغلی نن د آیات محمد خان شیرپو شهید په مزار باندې حاضري کول دي. نو هغې ته به مونږ دا تپوس کوو چې راتلونکي 48 برسي ده په 13 تاریخ تاسو به خپلو نوجوانانو له څه پیغام ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د ملګرو شکریه ادا کوم چې دا موږ سره راغلو دلته هغه شهید حیات محمد خان شیرپو صاحب هغه یاد یې تازه کړو، هغې کې خپل شرکت وکړو. د برسې په حواله باندې ما خپل نوجوانانو ته دا خواست دی بلکې چې څومره د یوت ملګري دي شیرپو کلي دي د خواوشا ټول ملګري دي چې تاسو د بھرپور شرکت وکړئ او راتلونکي د 13 تاریخ دا برسي چې دا دی کامیابه کړي او څومره چې ګڼه تعداد کې راوځي هغه به ښیي. دویم دا خبره ده چې د دوی مونږ سره د حیات محمد خان شیرپو صاحب دا حق دی ځکه چې هغه شهادت هم چې دی د نوجوانان دپاره هغه چې کله شهید کېدو همدغه شانتې د نوجوانانو هسټري ډپارټمنټ کې هغوی نوجوانانو ته تقریر کولو چې هغه یې شهید کړو. هغوی د نوجوان دپاره یو فکر یو سوچ لرلو او هغوی زمونږ د راتلونکي مستقبل سوچ لرلو. زه خو ټولو ملګرو ته د میسج په ذریعه باندې دا ویل غواړم چې په 13 تاریخ باندې د هر یو یونین کونسل نه د هر یو ضلع نه د هر یو نیبرهوډ نه څونه په ګڼ شمار باندې تاسو شرکت وکړئ. انشاءالله تعالی دا برسي به کامیاب وي او تاسو ټولو ډېره مننه راتلو. مونږ سره دې وخت کې د وطن پال یوت نوجوانانو چې کوم صوبایي انفارمیشن سیکرټري دی باچا صاحب د هغه نه مونږ ته پوښتنه کوو چې خپلو نوجوانانو ته تاسو څه پیغام ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ټول ټیم ډېره شکریه ادا کوم چې نن کوم تحریک شو مزار باندې چې موږ شرکت وکړو. بل زه ټولو پښتنو ته دا یو پیغام ورکوم چې په 13 تاریخ باندې د حیات شهید چې کوم د هغه د برسي ده تاسو ټول پکې شرکت وکړئ. دا زموږ د مقام لیډرو، دا زموږ د وطن لیډرو او دا زموږ د یتیمانانو او د غریبو لیډرو هغه چې کوم سټرګل کړی دی پښتون قام دپاره او ولس دپاره زما ټولو ته دا میسج دی چې انشاءالله په 13 تاریخ باندې به موږ هم راځو د پېښور نه او ګیر چاپېره چې کوم کلي دي دوی ته هم دا خواست دی چې په ګڼ تعداد سره ورته راشي. مونږ سره دې وخت کې د وطن پال یوت چې کوم ډسټرک ضلعي چارسدې چې کوم چیرمن دی نظار خان مونږ سره موجود دی. دوی هم د صوبایي وطن پال یوت کابینې سره راغلي دلته د حیات خان مزار باندې حاضري وکړه. دوی نه به تپوسونه کوو چې خصوصا د ضلع چارسدې نوجوانانو لپاره د برسې حوالې سره تاسو څه پیغام ورکوئ؟ کله چې داسې په پارټۍ کې قومي پارټي کې یا جلسه راغلې ده یا برسي راغلې ده په هغې کې یوت خپل کمالات دي او یوت خپل ځان هلته ښودلی دی او انشاءالله مونږ چې رالو زمونږ مشر شهید وطن حیات محمد خان شیرپو هغې د یاد تازه کولو دپاره شیرپو کلي ته راغلي او انشاءالله په 11 تاریخ باندې د ګل په ورځ په 1-2 بجې باندې انشاءالله دلته مونږ یو جلسه کوو. په هغې کې به د ټولو ډسټرک چارسدې څومره یوت دي نو هغوی ته زما د طرف نه دا یو میسج دی چې انشاءالله چې څنګه هم تیاري کړې ده د هغې نه زیات کوشش وکړئ چې د نور کله په نسبت باندې دا ځله جلسه انشاءالله مونږ به ډېره کامیابو او د هغې سره سره به انشاءالله مونږ د وطن پال یوت چې څومره ملګري دي هغه به په ځای په ځای د هر یو پي کې نه په خپل جوړیز په شکل باندې راځي او دلته به انشاءالله موږ خپل جلسه کامیابو په وطن پال یوت ډسټرک چارسدې د ملګرو باندې او انشاءالله صوبه کې څومره یوت دی د هغې د طرف نه او مونږ به انشاءالله دا پارټي او ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو سکندر حیات خان شیرپو صاحب چې دا شهید حیات خان د هغوی چې کوم مشن دی انشاءالله دا به موږ پوره کوو.
سره دې وخت کې د پی کې 56 ارګنایزر کمیټې ممبر چې کوم دی چې هغه هم د نوجوانانو سره دلته راغلو د حیات خان مزار باندې حاضري وکړه نو هغه نه به دا تپوس کوو چې تاسو ته د شیرپو کمپین حوالې سره هم ذمہوارۍ میلو شوې وي نو آیا تاسو هغه کمپین پوره کو او تاسو خپلو نوجوانانو یا خصوصا د پی کې 56 خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ چې هغوی راغلو په دې باران کې او حیات محمد خان شیرپو شهید کې د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې او د هغوی په مزار یې ګلونه واچول فاتحه وکړه انشاءالله کمپین حیات محمد خان شیرپو چې کوم هغه د یو سوچ فلسفي نوم حیات محمد خان شیرپو غریب لا په خوله کې ژبه ورکړې وه غریب سړي به مخکې که موږ د 75 نه مخکې لړ شو وګورو نو غریب سړی ډېر په یو د غلامۍ په انداز کې به زندګي تېروله حیات محمد خان شیرپو چې کله سیاست ته راغی هغه غریب ته د خپل حق ته غوښتو چل وښو هغه وی چې هر یو غریب دی اسمبلی ته لاړ شي هغه د سیکریټریټ ته لاړ شي هغه د هر ډپارټمنټ ته لاړ شي او په یو ښه عهده باندې دی هغه کینی دغه وجه وه چې کوم دلته کې سامراجي قوتونو او کوم غټ خلک وو د ډرایینګ روم سیاست یې بیا کولې هغې خلکو دا نه برداشت کړو هغه وی چې یاره دا غریب خلک په دې پوه شي نو زموږ سیاست ته خطره پیدا کېږي نو هغه خلک لږ شو او حیات محمد خان شیرپو یې موږ نه شهید کړو په بدن یې زموږ نه واغشتو خو نن 48 کاله بعد هم تاسو وګورئ نو حیات محمد خان شیرپو شهید خلکو په زړونو کې جمدی دی او بیا د هغوی د شهادت نه پس د هغوی رور ملي رهبر جناب افتا احمد خان شیرپو هغه میشن را واغشتو هغه کاروان یې را واغشتو او انشاءالله موږ دا امید لرو چې موږ به دا میشن د جناب افتا احمد خان شیرپو په سربراهۍ کې د جناب سکندر حیات خان شیرپو په سربراهۍ کې انشاءالله دا به پوره کوو او دا د شهید خپل کرامات دي دا موږ به وکتل موږ هم چې کوم دی نو د 15 کالو نه په دې کلي کې دا برسي ګورو دا یو برسي د بلې نه اوچت دی غټ دی هر کال یو برسي د بلې نه غټ دی نو دا د شهید خپل کرامات دي انشاءالله چې دا به د 20 برسه شي دي دا به د هغې نه هم غټ وي کمپین هم ښه ټیک ټاک شوی دی او ملګري هم ښه په جذبه کې دي دا یې د پېښور نه د ضلعې ملګري د صوبې ملګري دا صرف نن نه دا تقریبا چې دا پر 1 فروری شروع شوې ده د مختلف ځایونو نه خلک راځي د صوبې د ګوټ نه د ملک د ګوټ نه راځي او د شهید ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کوي ډېره مهرباني